بسم الله الرحمن الرحیم. د یو ملګري د عقیقې باره کې تپوس کړی دی چې آیا ماشوم پیدا شي یا ماشومه پیدا شي نو د هغې نه عقیقه کول، یعنې په عرف کې چې ورته خلک وموایي هغه کول ضروري دي او که نه دي. نو ټول نه اول خو ګوره عقیقه هغه څاروي حلالول ته ویلی کېږي چې کوم د ماشوم د پیدایش په خوشحالۍ کې چېرې ماشوم پیدا شوی دی او د هغې په خوشحالۍ کې کوم څاروي حلالیږي نو دغې ته ویلی کېږي عقیقه. د ماشوم د پیدایش په خوشحالۍ کې څاروي حلالیدل د عقیقه ده. دا فرض هم نه ده او واجب هم نه ده. بعضې علما وایي سنت ده، بعضې وایي مستحب ده. خو بهرحال په کولو کې د ډېرې پیدې دي. چاله الله رب العالمین وس ورکړی نو پیدا پکې شته دی. داسې به یو انسان نه کوي چې د هغه وس نه رسیږي او قرض ورله کوي، قرضونه کوي، نو دا نه دي په کار. که ښه طاقت والا کس صاحب استطاعت وس یې رسیږي نو هغه له پکار دی چې دا وکړي. پیدې پکې ډېر زیاتې دي او شرعي حکم دی، الله تبارک وتعالی پکې ډېر خیرونه اچول دي. پیدې پکې بالکل شته دی. لکه یو فایده په هغې کې ټول نه لویه خو دا ده چې دا د ملت ابراهیمي سره د تعلق اظهار دی. دا دویم نمبر ځینې د هغه پیدو نه هغه پیده پکې دا ده چې د عقیقې دا کم څاروی چې حلال شي او د دې غوښه غریبانان او مساکین دوستان رشته داران هغه وخوري نو طبعي طور باندې د هغې په زړونو کې د دې ماشوم دپاره دعاګانې او هغې دې ماشوم ته دعاګانې کوي او دغه دعاګانې چې دا د ماشوم دپاره دا پیدناکې شي او د دې والدینو دپاره هم. دارنګې درېیمه پیده د دې دا هم ده، ابن قیم رحمه الله هغه وایي په خپل کتاب کې زاد المعاد کې، علامه ابن قیم رحمه الله زاد المعاد کې وایي چې وغیر مستبعد فی حکمت الله تعالی فی شرعه و قدرته، وایي دا خبره داسې لرې نه ده چې د عقیقې په مشروع کېدلو کې او د هغې په متعین کولو کې د الله رب العالمین حکمت دا ان یکون سببا لحسن انبات الولد، چې دا د دې ماشوم د ښایسته نشونما سبب جوړ شي، د دې ماشوم د غټېدلو، د دې ماشوم د لویېدلو ښایسته سبب جوړ شي دا عقیقه. و دوام سلامته، او د هغه د سلامتۍ ضامن شي او هغه د روغتیا سبب شي. و طول حیاته، او د هغه د ژوند د برکتي کېدلو چې د هغه ژوند په دې سره برکتي شي. فی حفظه من ضرر الشیطان، او دارنګې چې د هغه د شیطان رجیم د هغه د ضرر نه دا ماشوم محفوظ شي. حتی یکون کل عضو منها فداء کل عضو منه، تر دې چې د دې څاروي د هر یو اندام دا د دې ماشوم د هر یو اندام نه فدیه جوړه شي، چې د څاروي د هر اندام دا د ماشوم د هر اندام نه دا فدیه جوړه شي. دغه شانته کې د دې نور فواید هم چې کوم دی نو هغه شته دی. او یو پیده هم دا ده که چېرته دا ماشوم دا په ماشومتوب کې وفات شي او تا ورله عقیقه کړي نو ډېر زیات چې کوم دی نو امکانات دي ډېر زیات امکانات دي چې دا ماشوم دا بیا ستا لپاره سپارش وکړي، د والدینو دپاره دا سپارش وکړي. او دغه شانته کې بله پیده د دې دا علماو لیکل ملا علي قاري رحمه الله هغه ذکر کوي نو فمن شاء الا یکون ولده عاقا له فی کبره فلیذبح عنه عقیقة فی صغره. ښکلې خبره یې کړله د هغې په تشریح کې د دې حدیث مرقات کې دا ویل دي فمن شاء الا یکون ولده عاقا له فی کبره، د چا چې دا خوښه وي چې د ده ماشوم د ده نه په غټوالي کې عاق نشي او نافرمانه نشي نو فلیذبح عنه عقیقة فی صغره، دې د هغه نه په ماشومتوب کې او په وړوکوالي کې عقیقه وکړي، یعنې هغه څاروی دې حلال کړي. او بله پیده یې دا هم ده
لکه بعضو روایتونه د معلومیږي، بعضو روایتو کې راځي چې ماشوم د خپل عقیقې په عوض کې دا په رهن کې وي. مطلب د دې دا دی یعنی مصیبتونه آفتونه دا چې کوم دی نو په دې ماشوم باندې راځي او که چېرته عقیقه د دې وکړلی شي نو بیا په ده باندې مصیبتونه او آفتونه هغه نشي راتللی. یعنی دا هر یو ماشوم چې کوم دی نو هغه رهیني، هغه مرتهني، هغه په ګاڼه کې وي، په رهن کې وي. نو دې وجې نه مقصد دا دی د حدیث چې په دې سره د ماشوم ته او دغه شان د مور او پلار ته د مشکلاتو د مصیبتونو نه نجات میلاویږي په دې سره. لکه دا حدیث د مسند احمد حدیث دی 4737 نمبر حدیث دی. د سمره رضی الله تعالی عنہ نے روایت دی ان النبی صلی الله علیه وسلم قال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دی کل غلام مرتهن بعقیقته، کل غلام مرتهن بعقیقته، هر یو ماشوم دا پر رهن کې د خپل عقیقې په مقابله کې د هغې په بدله کې تذبح یوم سابعه ویحلق رأسه، د ده نه به په اوومه ورځ باندې به د ده نه سر خرولی شي او د ده نه به څاروی هغه حلالولی شي، قرباني کولی به شي. دغه شانته کې د بل حدیث کې ورسره بیا بل لفظ یاد شوی دی چې کل غلام رهین بعقیقته، هلته مرتهن لفظ دلته رهین. نو کل غلام رهین، هر یو ماشوم دا رهن کې دی د خپل عقیقې په بدله کې تذبح عنه یوم السابع، په اوومه ورځ باندې به د نه څاروی حلالولی شي، ویحلق رأسه او د ده سر به خرولی شي، ویسمى او نوم به ورله په دې اوومه ورځ باندې ایښودلی شي، ځکه دا هم د ماشوم په حقونو کې حقونه دي، دې خیال ساتل پکار دي. اوس پاتې شو دا خبره چې آیا د عقیقه و کم ورځ باندې کول پکار دي. نو ګوره دا د حدیث کې تاسو واورېدی چې په اوومه ورځ باندې، نو ټولو نه بهتره ورځ هغه دا ده چې اوومه ورځ د ماشوم کله شي د پیدایش نه په اوومه ورځ باندې دا عقیقه کول دا بهتر کار دی. او په دې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه هم زنده شي او ډېرې پیدې هم هغه تاسو واورېدي. او که چېرته په اوومه ورځ باندې ونه شي نو بیا 14مه ورځ هم ښودلی شوې ده، او که 14مه باندې ونه شي نو بیا 21مه ورځ ده. نو ګوره کمې ورځې شوي، یا اوومه ده ټول نه بهتره. دې نه ورپسې دویم نمبر باندې که په دې اوومه ونه شي نو بیا په 14مه، او که په 14مه ونه شي نو بیا په 21مه باندې. بیا د دې د مقدار څومره دی نو ګوره مسله دا ده د شریعت. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هلک نه به حلالولی شي 2 څاروي، د 2 څاروي به د هلک نه حلالولی شي، دې ته به عقیقه ویلی کېږي، او د جینۍ نه بیا 1 څاروی. نو ګوره که دا واړه څاروي علي لکه ګډ او بیزه سیرلی، نو په دې کې قانون دا دی ګډ سیرلی او بیزه، په دې کې به د هلک نه 2 څاروي او د جینۍ نه 1 څاروی، دا به عقیقه د دیو. او که چېرته د غټ ډنګري نو د ډنګر دپاره بیا ګوره پای کې چونکې تاسو ته پته ده چې 7 حصې پای کې جوړیږي، عامې قربانۍ کې خلک کوي، نو په دغه کې د جینۍ د طرفه به یي په دې 7 کې 1 حصه، او د هلک دپاره په دې 7 کې 2 حصې، یعنې 2 حصې به هغه مقرروي دی نه، دا به عقیقه یي. او دې لپاره د دې څاروي دپاره شرایط بیا ګوره هغه څاروی او هغه ډنګر چې د کم نه قرباني کېږي د هغې نه عقیقه هم کېږي، خو کم څاروی کم ډنګر چې د هغې نه قرباني نه کېږي نو د هغې نه عقیقه هم نه کېږي. کم شرایط چې د قربانۍ د څاروي دپاره د ډنګر دپاره په قربانۍ کې دي نو هغه شرایط د دې ډنګر دپاره د دې څاروي دپاره په حقیقه کې هم دي. او زمونږ د عام مسلمانان چې کم ترتیب کې چېرې چرګ راوړي یا څو چرګان راوړي او دغه روټۍ پخه کړي نو دې ته عقیقه نه ویلی کېږي، دا باسې خیراتي روټۍ وي، او شرعي عقیقه دا نه ده. که څوک شرعي عقیقه کوي نو هغه بیا په دغه طریقه باندې دي دا کوم چې ویلی شو.
که اسې خیراتي ډوډۍ کوي جدا خبره ده، هم کولی شي پای کې هم ثواب میلاوي چله روټۍ ورکي. والله اعلم.